بسم الله الرحمن الرحيم. فتحدى بأقصر سورة من سوره مساقع الخطباء أو من العرب العربة فلم يجد به قديرا. فتحدى الحمد لله الذي نزل الفرقان او دا فتحدى ده فتحدى. فتحدى کی ضمیر چا تراجے دے نیاہ لفظ اللہ تراجے دے او یا عبد تراجے دے یا فتحدى اللہ تعالی چیلنج ورکڑے دے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سور کڑے دے چیلنج ورکڑے پوش والے نو فتحدى اللہ تعالی چیلنج ورکڑے دے یا چا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فأتوا بسورة من مثله دا خبر چا کړی دا الله تعالی کړی دا او بیا د الله تعالی نرستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دا ها ټول قران نبی علیہ الصلوۃ والسلام تړم به الله تعالی ویلې دی بیا هغه امت ته هودلې دی نو د مکه مکرمه چې کوم مشرکان اغه ته چې چیلنج ور کړی دی نو چا ور کړی نبی علیہ السلام هم او الله تعالی هم فأتوا بسورة دا امر تعجیزی دے او دا غا چیلنج دے ها تحدی سے تویلی کی دا چانا دا مقابلے مطالبہ کول دا چانا مقابلے راشا دما مقابلہ او کہا نفتحدى اللہ تعالی چیلنج ورکڑے دے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بأقصر سورة پیو قصیر او پیو لن او پیو مختصر سورت سرا او دا بسورتن کی چکم تنوین دے دغ تنوین دی تقلیل دا پارا اخلیها صدا پارا فأتو بسورتن پیو رکوٹی سورت چاگا رکوٹی پہ اعتبار دا الفاظ سرها لگی پہ اعتبار دا سرا الفاظ سرا نو صورت خو صورت شو او دا اقصر والے دا سنا معلوم شو دا تنوین نها پوش والے بخبر بانی او من سوریہی اوی من دا صورتونو دا قرآن نا دا صورتونو نو سوریہی کی دا صور اضافت ہی ترائق اشارہ دا چی تیر کتابو نا ہم صورتون لری ہا تاسو بروسا کال توضیح کی ویلو کنا یہ گیا وہ ہمارا مانے توضیح کی مونگ خبر کڑے ہوا کنا سکیم خبر کڑے ہوا دا کتاب اللہ دا کتاب شکم تعریف ہوا یو جمہور کڑے ہو یو ابن حاجب رحمت اللہ علیہ کڑے ابن حاجب سے جمہور و تعریف آنے اعتراض کرو چیدہ دوری دے ہاں وہ یہ گئے نبیہ الكتاب المنزل للإعجاز بسورة منه يالتويله بسورة في إشارة دا چی سورت سنگ دا قرآن دے دی سیدہ تیرو کتابونو هم دی نو اللہ تعالی چلنج ورکڑے دے پا مختصر سورت سر او دا مختصر سورت دا چانا دے من سوری دا قرآن دے ہا نو سوری کی سور اضافت ہی تا دا اضافت تا اختصاص تا پارا دے ہا ایکم سورتون چو قرآن اغدی ہا داغین یو مختصر صورت داغین او دا مختلف اندازون کی افیس سے تحدی راغلی دا ہاں یو دے کے رازی سنگ دے نا قل فاتو بعشر سور مثله یو دے کے فلیاتو بسورة مثله او یوزے کی فلیاتو بحدیث مثله فلیاتو بس یو خبر راوڑینا فوش والے او دلتے سوئی رفاتو بسورة من مثله
او دا چیلنج چاله ورکړي سعام خلق تنا مساقع الخطبا مساقع افیس جمع دا مسقع دا لك منبر او جمع منابر مسقع او جمع مساقع چاته ویل کیږي بلیغ ته ویل شي یا عالی الصوت ته ویل کیږي یا هغه کس چې کلام کې ګډوډیږي نه او انخلی رانخلی نه اپیسه درې ترجمه شولې ها بلیغ ته وای بلیغ معنا هغه کس چې کلام د مقتضى الحال موافق حال د تقاضا موافق راوړي ها حال څنګه تقاضا کې اکشاندا بلاغت ته دا کس بلیغ دی یا معنا عالی الصوت غټ आवाज اوچت आवाज لري ها وای سړی له خدای غټ आवाज ورکړي یا هغه کس چې کلام کې تا کې ها بس مسلسل اوار خبرې کې پوه شولې به خبره باندې او خطبه په سب جمع د خطیب ده خطبه اینه او خطیب خو مونږ اوس وې کنه خطیب ویل کېږي بلیغ ته خطیب بلیغ ته ویل کېږي خطیب هغه کس ته ویل کېږي چې بار بار خطاب کی بار بار مخاطب کېږي ها او د بار بار مخاطب کېدو سره او د بار بار خطاب سره قدرتی طور بیا کلام د حال د تقاضې موافقي ها پوهیږي بس محل ته ګوري محل مناسب چې بار بار ته خطاب او چې کله کله کې بیا د سړي نه ګډوډ شي کنه پوه شولې ناپی صاحب چې د خطیب معنام څه شوله بلیغ شوله او د مساقع جمع د مسقع د داغه معنام څه شوله بلیغ شوله او خدا بلیغ شو کنه ناپی صاحب دا به اضافت د شي لکه د لیس اضافت چې اسد ته او کې ها د لیس اے لیس اسدین ویل کېږي نه لیسم زمری دی اسدم سره نو دا اضافت بیانی دی مضاف الیه د مضاف بیان دی ها ځکه لیس دوره مشهور نه دی په نسبت ته اسد باندې نه مساقع لفظ دوره مشهور نه دی په نسبت ته خطبه باندې نه خطبه به د مساقع د فارسی شي نو پښتو کې به مطلب دا شي چې الله تعالی چیلنج ورکړی دی په مختصر صورت سره د سورتونو د قران نه چاته چیلنج ورکړی دی خطبه او ته بس بلغه او ته بس پوه شولې په خبره او دا د چانو دا خطبه او دا بلغه دا س عجم نو من العرب العربه من د داس عرب نو چې هغه عرب خالص عرب خالص عربا معنا خالص تاسو پوه شولې لیل لئیل ویل کېږي لیل اے داس شپه چې تور شپه ده او سم تیری والا ده ها لیل کې معنا ده څه ده د تیاروالی ده تیری ده او لئیل سره معنا سم تیری والا یا ذلن ذلیلا سوره معنا سوره کون کے معنا بالکل بکی د نور آثار نه ها نو عرب العربه اغه عرب چې بس خالص عربي بالکل بکی نه د پلار د طرف نه رګي نه د مور د طرف نه د عجمیت سرګي ها مکمل خالص عرب د هر طرف نه سوچ پوه شولې نو څه مطلب څه دي چې وړو خلقو ته الله تعالی چیلنج نه ورکړی دی چې هغه بچرته په عربی نه پوهېدل او په دې څیز به نه خالص عربو او لوی بلغه ولکه تاسو پوه شولې او فلم یجد به قدیرا فلم یجد الله تعالی نه دی موندلی به 50 سره پدې تحدي سره پدې چیلنج سره قدیرا د قدرت خاون ها یعنی فلم یجد قدیرا به فلم یجد الله تعالی نه موندل قدیرا سو قدرت والا به پدې چیلنج او پدې مقابله چې چا ویلی چې او زبا وکم وای شولې ها
نو پته ولګېدله چې دا د الله تبارک وتعالی کلام دی. ها ګوره چې الله ونه موندلو نو دا شی رښتې نه ها نه پوهېږې فلم یجد به داسې ونه وي چې څوک پیدا شوی نه دی څوک نه الله نه دی موندلی نو چې د الله یو څیز ونه مومي هغه د سره یي نه. قرآن شریف کې څه راځي قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض تاسو خدای له د هغه شریک خبر ورکوي چې خدای ته پته نشته دی چې د یو څیز خدای ته پته نشته دا شی رښتې نه ځکه یو شی د الله د معلوماتو نه بهر نشته دی نو چې د الله د معلوم نه شریک د خدای او شریک د باری دا د الله د معلوم نه بهر شو دا شی رښتې نه دا ممتنع الوجود دی. نو الله نه دی موندلی چې الله ونه موند خو جوړ شته دی نه کنه نو عدم وجدان دا دلیل شو په عدم وجود باندې خدای ځکه نه دی موندلی چې شته نه ولې نشته ځکه خدای پوه شولی په خبره باندې. البته به دې قدیر ټکي باندې یو دغه دی کی چې دا خو صیغه د مبالغې دا پیسه نو معنی یې دا شوله چې ډېر قدرت والا څوک نه دی پیدا شوی او نفس قدرت والا به چېرته څوک وي نو ځکه نفي چې متوجه شي مقید بقید ته نو نفي د قید کې ها نو لم یجد کې نفي متوجه د قدیر ته او قدرت کې یو قدرت ته یو مبالغه ده ها صيغه د صفت مشبہ ده کنه نو چاته مخامخ شو ډیروالی ته ډیر قادر نه دی مونږ نو نفس قادر نفي قران نه لاله پوه نه شولې نو تاسو به وایي چې دا نفي ده مبالغه نه ده بلکې دا مبالغه فی النفي ده ها مبالغه فی النفي قران شریف کې چې راځي وما ربک بالظلام الله تعالی ډیر ظلم کوونکی نه ده ډیر نو د نفس ظلم نفي قران نه لاله نو دا نفي د مبالغه نه ده چې مبالغه نفي شولا نه دا په نفي کې څه ده مبالغه ده یا بداسي وایي چې دا فاعل ذی کذا ده فاعل ذی کذا ده ها لابن او ده تامر بشان لابن ذو لبن صاحب لبن او تامر ذو تمر پوش ولې نو قدیر معنا ذا قدرت ذا اے خدای پاک نه دی موندلې د یو قدرت خاون د یو قدرت دا قدرت خاون کو ډیر قادر یې کلک قادر یې بس لکه ما ربک بظلام کی چې معنا کی او ما ربک بذی ظلم الله خاون ده ظلم نه دی کلیږي افیس سے پوښ وله دې ده پوری ها وافحم من تصدى لمعارضته وافحم او الله تعالی چوف کړی دی ها ابحام ویل کیږي ستا اسقاط الختم خصم عجزن ها افیس افستا مقابل تغلی کی خود سی غلی کی چې هغه عاجز شي نور خبرې نشي کولای ها نور نو دې ته څه ویل شي اصل کې د ابحام د فهم نه د فهم سکرو ته وایي خپل معنا تورواله دې سره خو چې کم سړی او شرمېږي نو مخې شي تور غوند شي د فهم او دغه په شان شي سکرو په شان بس بیا ته سره وزینه لکه ته خو رنگ دی اوس په پوه شولې او تصدى معنا پیسه تعرض پوه شولې به اصل کې تصدد ده تصدد هغه دویم دال په څه بدل شوی دی په یا باندې دساها اصل کې دسسها دی هغه دویم سین بدل شوی دی او نو دلته دا تسودد کې دا دویم دال په څه بدل شو په حرف علت سره او دا ولې د تکرار کې چې کوم ثقل له درنواله دی چې دا ختم شي دا لکه تقزد کی تقزا ویلی کیگی دسسا کی دسسا ویلی کیگی نو تصدد کی بوش ولی نو افحم اللہ تعالی چوف کڑے دے غلے کڑے دے هغه څوک تصدد چې هغه راوړاندې شوی دی تصدی ویلی کیگی تعرض ته چاته راوړاندې کېدل ښه لمعارضته د قران کریم مقابله تا یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستا
اے چاچه تصدی کړي دا راوړاندې شوی دی د قرآن او د نبی علیہ السلام مقابله ته نه هغه کس خدای چوف کړي دی ها هغه من تصدى لمعارضته سوکو سعام سړیونه من فصحاء عدنان وبلغاء قحطان چې هغه د عدنان د فصحاء فصحاء جمع ده فصیح ده ابو لغا جمع ده بلیغ ده پوه شولې په خبره باندې د فصاحت نسبت عدنان ته کو د بلاغت نسبت قحطان ته کو دا صرف تفنن ده ها معنی مختلف عبارتونه راوړل ښه او دا د عربو دوه قسمونو ته اشاره شوله په عدنان او پس کې پوه شولې یو قسم د عربو عاربه ده ابل مستعربه ده نو کنایه شوله د ټولو نه ښه څه مطلب د عربو ټولو خلقو ته دعوت ورکړی دی چې راوړاندې شي چې څوک راوړاندې شوي دي په هغې کې نه هغه ټولې څه کړي دي او هغې ټولو قول کړی دی چې بس دا د خدای کلام دی او دا د بنده کلام نو وافحم الله تعالی چوف کړی دی من هغه څوک تصدا چې هغه راوړاندې شوی دی لمعارضته د قرآن کریم مقابله او معارضې ته هغه د چا نه دی من فصحای چې د عدنان د فصیحانو نه دی او د قحطان د بلیغانو حتی حسبوا انهم سحروا تسحیرا حتی تر دې چې هغې ګمان کړی دی خیال کړی دی چې په موږ جادو شو په جادو کولو سره مونږ خو بیهي هلکه خلق چې په ما یې ګوره چې څه چل وکړو زه خو بیهي دغه شومه پوه شول نو حتی حسبو تر دې چې هغې څه کړی دی خیال کړی دی ها سحر څه ته ویلی کی کل ما لطف مأخذه ودقه یا ورقه ښه ای د کوم شي ماخذ د کوم شي هغه چې لطیف او دقیق او رقیق ها پوه شولی نو بس هغې ته څه ویلی شي سحر ویلی شي پوه نه شولی هغې ته سحر ویلی شي ښه یو سړی د پیسې د اوبو د پاسه روان دی خپې نه لمدېږي نو د دې نه لمدېدو ماخذ هغه څه دی دقیق دی چې دا څه وجه ده اوبو سره خو چې ته یو ځای کېږي نه لمدېږي او د ده نه لمدېږي دا څه چل دی پوه شولی په خبره یا اور دی او ته دې جامو له داسې ووړې نو جامې سیدي که نه سیدي او یو سړی سحر وکړي جامه هم اور نه سیدي نو د دې هغه ماخذ کوم ځای نه چې دا نه سیدل راوځي هغه شی دقیق دی ښکاري نه چې دا څه شی دی پوه شولی دویمه معنی یې کړې ما یخیل شیئا بواقع واقعا او هغه په منځ کې څه ني ما ته ګورې یو څیز څه نه دی واقع نه دی او ته یې د بل په خیال کې څه ورکوې واقع ورکوې ښه څه ورکوې پوه نه شولی پې لکه هغې چې هغه رسی مسی وغورځولې موسی علیه السلام وخت کې او تا خیال کې ورچو چې دا څه دی واقع کې مار دی په واقع کې هغه مار نو که رسی وي ښه قرآن شریف کې څه نه دی عیسیهم وحبالهم حتی هغې ته خیال کې راتلله واقع کې څه نو چې انها حیة تسعى چې دا ماران دی بس روان دي ها نور به منځ کې څه نو ها تاسو پوه شولې حتی حسبوا تر دې چې هغې خیال وکړو انهم سحروا تسعیرا چې بس په دې باندې جادو کړلی شوی دی په جادو کولو سره بس دی